حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې دا یو زمانه داسې وه چې دا پیریان به د انسانانو نه یریدل، نو بیا مشرکان داسې به وو چې هغوی به ګډې او بیزې به یې سرولې، شپه به پرې راله په یو خوړ کې او په یو کنده کې، نو هغه یو کس دی هغه ګډې یو ځای کې راپنډ کړي دي او دلته شر مخ راغی او په حمله وکړله او یو بچی یې ترې په مخه کړ. دې مشرک وویلې چې زه پناه غواړم په سردار د دې وادیې باندې، نو په هغه شر مخ باندې اواز راپورته شو چې یا سرحان ای شرمخه پرېږده دا بچی، هغه یې پرېښوده، هغه هم پیری و. بس د هغې نه پته ولګېده چې اوی موږ خو د انسانان نه یریدو، انسانان په موږ باندې پناهګانې حاصلوي، نو شیطانه دغه چې کوم دی هغه زړه ورشو. دغسې دا کفار چې وو دا د مسلمانانو نه به یېرېدل. نبی علیه السلام وایي د یو میاشتې په مزل باندې په حدیث کې راځي لرې زما نه کفار یېرېږي، یو میاشت چې زما نه لرې یو میاشت مزلي زما او د هغوی منځ کې په خپل کور کې زما نه یېرېږي. دقسې به د مؤمنانو نه به دا کفار یېرېدل. اوس لاړه کفارو دونه دغه وکړه چې هندو هم اوس د مسلمان نه نقلاریږي. هندو موږ به دا پښتو کې به خلکو ویلې مړه پلانې څه هندو دی وایي، هغه هندو شوپه نه دی، هغه هم اوس په مسلمانانو باندې لوبې کوي. ورشه په کشمیر کې زموږ د مسلمانانو سره څه وکړه، په چونګړ کې څه وکړه موږ سره، زمونږ حصه را موږ یې نیولې ده او زمونږ را بې غیرته مشران دا چې کوم دی نو دا ورته سټونه ورته اوږده کړي دي او د هغې له د دوستۍ لاسونه ورکوي. نواز شریف هم ورله لاس ورکو او دا بل لولی چې دی د لولي دپاره هم د هغه ځینې هندو راغلی او د یارو چې دغه دا کله د حل پوټاوه و د وزیر اعظم وی یو هندو راغلی و د دغه نه د دې دونه د هندوانو سره جوړ دی او د هندوانو سره پټې یاراني دي او دوستاني دي د دې خلکو. او پیریانو پې دا پیدې واخیستې چې هغوی ویلې چې اوی بریتونه یې تاوله چې دا انسانان خو موږ نه یېرېږي، نو د هغوی په خپل قیادت او سیادت چې کوم دی دغه د پاسه